طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القصص د موسی علیہ السلام واقعہ شروع ده کله چې شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام باندې شرط کې خورو په دې دوه لوریانو کې یو لور د په نکاح کوما خو شرط دا چې ما سره بل لس کاله یا ته کاله مزدوري کیا خو اته کاله ضروري کلستی وي پورا کدا وستا د جانب نه احسان ما باندې. رب کریم فرمایي فلما پسر کلا قضا چې پورا ک موسی علیہ السلام الاجل نیټه لس کاله پورا کا وساره د شپې روان ک موسی علیہ السلام بیا اهل خپل لرا طرف د مصر ته د مصر په طرف روان شو نو یخنی وا سخت ولاره هم ورکړی و. انا سي ابصر ولد موسی علیہ السلام من جانب الطور د طرف د کوی تور ته د غر طرف ته نارن اورا قال انه موسی علیہ السلام لاهله بیبی خپل لرایم کوسو اسار شیدلتا لګ درنګ تیر کې وخت تیر کې دلتا کی نه انی یقینا زچمانستو رایتو وملد النارن اور لرا لعلی خیگ ذاتی کمراتلو کم تاستا من هذا دی اور نه به خبرن منا په یو خبر سره لارم ورکه کړی د کې شی او سړی وی دلته لارم توخیا او جذوه یارات لو کما جذوه من شعله په یو لمبه سره من النار دورنا لعلكم ند پرا چې تاسو تشتلون گرم شي تو د شي. فلما پسر کلا اتا چراغ موسی علیہ السلام دغه ورته نو دی आवाज وکړې شو من شاطئ الوادي من جانب الوادي د طرف د کندنا الایمن چې ودا کند په خیرخ د موسی علیہ السلام فی البقعه په یو ټوټه د ځمکه کې المبارکه چې مبارک وا आवाज وکړې شو من الشجره د طرف د ونینا یا موسی علیہ السلام انی یقینا ذ من الله ذ الله یم رب العالمین چې رب د ټول عالم یما وان القي عصاك داتي وغرزوا صخبل امسا خپل نو کله چې وغرزولا فلما پسر کله راها چې ولید موسی علیہ السلام هادي امثال را تهتز منا يتحرك چې خوځيږي کان لک چې د امسا جانن مار دے نه ډیر ورکوټه او نه ډیر غټه بعض مفسرین و چمچمارته نه جوړ شو والله وګرځید موسی علیہ السلام دے مارنا مدبرن شاکون کے هاربا منها هاربا تختیدون کے منها درینا ولم يعقب راون گرزدو واپس. رب کریم ورتو یا موسی علیہ السلام اقبل راشد ولا تخف ما يريغا انك يقينا تچی من الامنین دا امن والاونه اسلوک ادخل داخل کا یدک لاس بل فی جیبک پگریوان خپل کی تخرج راو بزی دالاستا بیضاء تکسپین پلقیدون کے من غیر سوئن بغیر د بدین من غیر برصن بغیر د برګي مرزنا د سب سپین نه لکه برګي مرز والا چې لاسونه سپین وي ولا مرض بغیر د مرزنا تک سپین به پلقیږي د نور پشان وضمم جخت کا الیک ځان ته جناحک څنګه یعنی لاس خپل من الرهب د يرنا یعنی کله چې د ټیم راشي تا باندې دا لاس جخ کوا نو دا یاره بستا ختمیږي فذانی کا پس دا دوانه معجزی چې امسادا او لاس پړقیدل دي فذانی کا پس دا دوانه معجزی برهانانی دو دلائل دي من ربک د جانب درفستانا فذهب پس لار شیلا فرعون تا وملئه او دلی د دلرا انهم یقینا كانوا دي قوم داسه قوم فاسقین فاسقان دي نافرمان دي. قالوا موسی علیہ السلام ربي رب زما اني يقينا زچم قتل کړما منهم درینا فرعونانو نفسا یو نفس لرا فاخاف پس یریګم ز دری خبر یقتلونی دا چې وبوجنی مال را واخي روز ما هارون علیہ السلام هو افصح دا ډیر فصیح ده مني ز زمانه لسانن پجبا کې ډیر بیان ډیر فصیح ده فارسلو پس اولیگا دی هارون علیہ السلام لرم معیا ما سرا رد ان منعونا مددگارا ما سره امدادی اولیگا یصدقونی چی تصدیق کئی زما کل چی ز بیان کم دی زما تصدیق کئی انی یقینا ز چی ما خافو یریگ من یکذبون دا چی نسبت دروغ بو کی مالرا. قال نو الرب کریم موسی علیہ السلام تا سنشد سنقوی کا
زده چې قوي بکوم تعالی سنشد منی سنقوی کا زده چې قوي بکوم تعالی عدد کا مټ او شاستا عرفي معنا ده د فلان کی مټ مضبوط دی وي یعنی خلق ډیر زیات لري نو زر دی چې قوي بکوم تعالی مټ ستا شاستا به اخی کا پروستا باندې چې هارون علی السلام دی ونجعلوا بغرزو مونږه لكم تاسو دوه سلطان غلبا یعنی رعب فلا يصلون پس رسیدل بنشي کوله الیکم تاسو دوه ته د فرعونیان بقتل ولا سوء فقتل او په بده باندې بآیاتنا په معجزات بسبب آیاتنا په سبب د معجزات زمونږه نو تاسو ته رسیدل نشي کوله په قتل او په هلاکت سره نو بآیاتنا د مخ کې سره ولګېدو معنا قدا ورستو سره ولګوس بآیاتنا بسبب آیاتنا په سبب د آیاتونو زمونږه معجزات زمونږه انتما تاسو دوانه الغالبون غالبه ومن ورغ سوک اتباعكما چې تابعداري تاسو دوانو کړی دا الغالبون هم غالب دي فلما پسر کلا جاهم چراغ دی موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزات زمون باندې بینات من واضحات په واضح سره قالوا نو ول دي قومانو ما هذا نه ده الا مگر سحر دا سحر دی جادو دا مفترا ځان نه جوړ کړی شوی وما سمعنا نو اوریدلی مونږ به هدا دا خبره چې دا کوم داوی ته کې موسی علیه السلام فی آبائنا پلارانو زمون کې الاولین په خوانو کې په خوانو نمونږ دا نه دی اوریدل چې الله اشتا په خو دا خبره نه دا بیانادن دا خبره کولی وقال موسى عليه السلام ربي رب زما چې د عالم علم لري بمن پاغه چا باندې جا چراتلې کړی دي بالهدى په هدایت من عنده د جانب د اعلان چې انبیا دي باغي باندې الله علم لري او علم لري الله تبارك وتعالى ومن پاغه چا باندې تكونو چې ویله دلر عاقبت الدار نیک انجام د اخرت خ انجام د اخرت غي باندې الله علم لري انه یقینا د الله تبارك وتعالى لا يفلح کامیابی نور کې الظالمون ظالمان وتا فلاح نمومي ظالمان انه یقینا شان د لا يفلح فلاح نمومي الظالمون ظالمان وقال فرعون يا ايها الملو ادلو زمان ما علمت علم نلرما لكم تاسلر من اله د خدای غیری د غیر زمانه بو خدای زما زمانه بغیر الله سوک نشتا الیاذ بالله دا هامان توي فوقد لي پس برکړه اور لی مالرا یا هامان اے هامان علی الطين په خټه باندې ها هامان توي زما د پر اور برکه په خټه باندې اول بټه دی جوړ کړي وا فجعل پسو ګرځو یعنی جوړ ک لی مالرا صرحا من قصرا یو قصر عالی نوچتا مانه بنگلا اوچت لعلی خیغزا اطلع خجم خبر حاصل کم الہی موسی معبود موسی علیہ السلام تا وإني يقينا زچم فرعون وي لا ظنه خامخا ګمان کوم پر موسی عليه السلام باندې من الكاذبين دروغجنونا 1500 مزدوران لګیا کړل آبادی کوله زلزلہ پیراغله ټول ختم شو ونړیدا واستكبر تکبر کړو هو د فرعون وجنوده لخر ددا فی الارض پزمکه کی بغیر الحق پنا حق وظنوا ګمان کوله رب کریم فرمای دا ګمانه کول انهم یقینا دي چې دی لینا مونږ لرا لا يرجعون نو واپس کیږي فاخذناه پسونی والمونږ دی لرا فرعون لرا وجنوده لخر ددا په گرفت پل کی فنبذناهم پس وغرزول مونږ دی لرا دی فرعونانو لرا فی الیم فی البحر په بحر کې رب کریم فرمای فانظر پس وګوره کیف کان کیف صار څنګه ګرځیدل عاقبت الظالمین اخری انجام د ظالمانو ډیر بد ګرځیدلو وجعلناهم ګرځولی مونږ دی لره ائمه مشرانا يدعون چې بلل به خلق لره الى النار ورتا ويوم القيامه پورز د قیامت کې لا ينصرون مدد بنشي کولې دي سره مدد بونه کړې شي دي سره واتبعناهم ورپسې کوم دي پسې وی فرعونانو پسې په هذه الدنيا په دغه دنیا کې لعنت چې الله په لعنت وي خلقم او ملائکم ويوم القيامة پورز د قیامت هم وی بدی من المقبوحین قبیح ګرځول شيونه قبیح نه لرکړی شي د هر خیرنا من المبعدین د لرکړی شيونه یا من الملعونین د لعنت کړی شيونه به پورز د قیامت یا ابو عبیده سیویا من المهلکین د لرکړی شيونه
ولقد خامخا په تحقیق سره اتینا ورکړو مونږه موسی کتاب موسی علیه السلام ته کتاب تورات من بعد ما رست داغنا هلکنا چې هلاک کړو مونږه القرون الاولى امتنا اولنی چې قوم د نوح علیه السلام ثمودیان عادیان وغیره بصائر د پهولو د پاره للناس د پاره د خلقو وهدى وهدايته د تورات او رحمتن او رحمتو لعلهم خيجدي يتذكرون چپن واخلي دي د تورات نا رب کریم فرمائی وما كنت ابن عباس مانا کہ ما كنت حاضرا نویت حاضر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ورته دا مونږ ته خبر درکوه ته پاغزی کی حاضر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پاغه چا باندې رد دی چې څوک ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغزی کی حاضر او ناظر دی دا غلط بازی ویا نو رب کریم فرمای وما كنت حاضرا ابن عباس وی نوی حاضر ته بجانب الغربی پاړق د مغربی کی غر چی غربی وو اذ په وخت قضینا چې ورکړو مونږه اله موسی علیه السلام تعالی امر د نبوت یعنی پیغمبري مو چې ورکوله وما كنت نویت من الشاهدین الحاضرین من الحاضرین د حاضریننا په غزه کې حاضر نویت ولكن لكن انشأنا من خلقنا پیدا کړمږه قرونا من امتنا قرنون امتنا رستد موسی علیه السلام نه بعد موسی رستد موسی علیه السلام نه فتطاول پسوګت شو علیهم پدی باندې العمر عمرنا وسیر کړه دی وعده د الله تبارک وتعالى او اوامر هیر کړه وعده چې وعده ور سره شی او په تورات کې چې ایمان براوړی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې رب کریم فرمای وما كنت نویت ثاویا من مقیما وسیدون کې فی اهل مدینه په خلقو د مدین کې تتلو چې لستل دی علیهم پدی باندې آیاتونه زمونږه ولکن یو مونږه مرسلین لګون کې د قصو لراتا مونږ ته د دې قصې لولو وما كنت نویت بجانب الطور پاړق د غر کې هغه غر چې کلام کړو موسی علیہ السلام سره الله تبارک وتعالى اذ پاو کې نادینا چې आवाज وکړو مونږه موسی علیہ السلام ته خذ الكتاب بقوه چې واخلدي کتاب له تورات لره بقوه په قوت سره په وخت کې تنوي حاضر ولكن ارسلناك لغلم تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمت من ربك د جانب درفستانه لتنذر دي پر چې ويره قوم یو قوم ما اتاهم چې نه درغلي دي لره من نذير سوق ير ورکون کې من قبل کورانستانه چې مکیوال دي لعلهم خيجدي يتذكرون چې پن واخلي ولولا مخافه کچری نوې یرا ان تصيبهم د دې خبرې چې ورسیږي د لره مصیبت کدا یرا نوې چې ورسیږي د ته مصیبت بما په سبب دا غس قدمت چې وړاندې لګړي دي ايديهم لاسونو د دې دا ګناهونه چې کړی دي د دې په وجه مصیبت ورسیږي فیقولوا پس دی وای بدی ربنا یا رب زمونږه لولا ارسلت ولن لغلتا الینا مونږ رسولا فنتبع پستابیداری کړي مونږه د رسولا فنتبع پستابیداری کړي مونږه آیاتک د آیاتونو استونه کو شی مونږه من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی کچری یره د دې خبرې نه وي چې عذاب راشي بیا بدی داسې وایي چې ولې د مونږ ته رسول نه لګلو نو ځکه مونږ تعالی ولګلا چې د دې داخله بند کو بیا داسې ونه ویا لكن بعثناك اليهم لئلا يكون للناس حجه على الله دې لپاره چې دلیل نشي دې لپاره په الله باندې بعد الرسول استدلی ګرو د رسولنا داخله مو ورته بند ک الله ویا فنتبع پس بیا دی ویل تابعداري کړي آیات کدایتونو ستا ونكون شيء مونږ من المؤمنین د مؤمنانو نه فلما پسر کلا جاءهم چراغ دین الحق حقا یعنی قرآن یا محمد صلی الله علیه وسلم من عندنا د جانب زمونا قالوا نو الكفار مکه لولا اوتیا هل لا اوتیا ولی نشی ورکول دی محمد صلی الله علیه وسلم تا مثل ما په مثل دا اوتیا چې ورکړی شو موسی علیه السلام ته چمسا ورکړی شو ید بيضا چې دا لاس پړقېدو یا په جمله واحده باندې کتاب لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته یو ځل باندې دا تورات راغلو ته یو ځل باندې ولې قران ناراضي رب کریم فرمایا ولم یکفر ایدی کفر نو کړي
بما پغه سوتیه چې ورکړی شوی من قبل مخکې د دې نه موسی علیه السلام ته مطلب دا دی بلکې دی کفر کړی نسبت دی ته وشو دی پلارانو کفر کړی خو دی پې راضي وکنه قالو نو ویل دی سحران دی قبطیانو ویل سحران دو ساحران دی موسی علیه السلام ویلو دی قبطیانو سحران دو ساحران دی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام تظاهرا يتعاون چې یو بل سره مدد کړی دی یا يهود ویلا قالوا ویلو سحران دو ساحران موسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه وسلم یا تورات توي دو سحرونه دي دا تورات او قران تظاهرا منا تعاون چې یو بل سره مدد کړي وقالوا ويل بدي قبطيانو یا دی کفار مکه ان یقینا منچ بكل پاریو د دینه کافرون کفر کوونکیو قلت ورتوای پیغمبر علیہ السلام چیلنج ورکړي کافرانو ته فاتو پسراتلو کې کافرانو به کتاب یو کتاب سره من عند الله د جانب د الله نه چې هو دا کتاب اهدا ډیر برابر وي چې تاسو راتل پکویا منهما د قران کریم او د تورات نه اتبعه چې ز تابعداري داغي او کوم ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی په دا وخت په لبانې نرشه یو کتاب وروړی هیڅ چیرې نشي وروړی فإن لم يستجيبوا پس کچره جواب درنه کتا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لک تعالی فعلم پوش خبر دادا انما یقین خبر دادا یتبعون تابعداری کدا کافران اهواهم د خواهشات خپلو ومن اضل سوق دې زیات گمراه یعنی بل زیات گمراه نشته ممن دا چانه اتباع چې تابعداری کیا هوا د خواهشات خپلو بغیر هدن بغیر د هدایت من الله د جانب د الله نه هدایت پس نه روان د هوا پس روان دي دین زیات بل گمراه نشته الله وي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نه کوي القوم الظالمين قوم ظالم ته